خپل تاثرات او دوه شعرونه شریک دي. ودان عثمان خیل صاحب. الله دې وای ځان په خپل کور کې میلمه راته ښکاره شو لکه تلی په سفر و میزبان رالی. نو اول خو د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه، شاهد صاحب، نیازک صاحب، فاروق نیازبین، نظام صاحب، داسې نور که ملګري میلمانه دي زما نه پاتې کېږي، هغوی ته په خیرالی د پړانګار په خاوره د پړانګار د عثمان خیلو په سیمه باندې او ډېره مننه کوم چې راغلي دي او وخت یې راکړی دی. او د پړانګار کې مشاعرې ډېرې شوي دي، خو چونکې په دې ځای کې یا په دې کلي کې زما چې څومره فکر دی نو دا اولنی ځای دی. او دلته کې به یو مشاعره بله هم کړو، هغه به بیا د دې نه نوره خوندوره وي، نوره خوندوره وي. نو د جلبل صاحب او بیا د نثار مومن صاحب چې هغوی دلته کې راغلل او دا مشران دي، پکار ده چې دا د دې ځوانانو سره ودرېږي، پکار ده چې دا د دې شاعرانو سره ودرېږي. څنګه چې نثار مومن صاحب ووایي چې شاعران دا د قوم سترګې دي او دوی د ژبې دپاره کار کوي، دوی د کلتور دپاره کار کوي، دوی د دې وطن د امن ناره اوچتوي، د امن اذانونه کوي. نو ډېره مننه. په دې سیمه کې نور هم ډېر خلک دي، زه سیاسي خبره نه کوم، ډیر خلک دي، خو دلته کې چې موجود دی نو هغه د باچا خان بابا د قافلې سړی تر موږ را رسېدلی دی. نو د ځوانانو باندې یو غږ کوم چې ځان وپېژنئ، ځان هوښیار کړئ، ځان پوهه کړئ، د خپل وطن مسایل هم وپېژنئ او د خپل وطن وسایل هم وپېژنئ چې موږ ته مسایل څه دي او زموږ وسایل څه دي. هغه وسایل چرته روان دي او هغه مسایل چرته روان دي. نو په دې خبرو باندې ځان پوهه کول دي. باقي مشاعره ده او زه ناوخته هم راغلی نو په دغې باندې هم بخښنه او څه وکړو. نو شعرونه ووایم که نه؟ صحیح ده. دغه یو څه شعرونه چې که زړه مې پردی نه شو نو دا نوم راله بدل که، که زړه مې پردی نه شو نو دا نوم راله بدل که، او که ستا لیونی نه شو نو دا نوم راله بدل که. بینا په مې راوړې خو تلاس که ستا په لاس او که ساز یو بنګړی نه شو نو دا نوم راله بدل که. بینا په مې راوړې خو تلاس که ستا په لاس او که ساز یو بنګړی نه شو نو دا نوم راله بدل که. او دا زوی د سکول ته بوز او په سکول کې داخل کا، شاید صاحب دا زوی د سکول ته بوز او په سکول کې داخل کا او بیا که سړی نه شو نو دا نوم راله بدل کا. او دغه یو څه شعرونه چې د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګارې خېجي، د لیونۍ په لاس بنګړي خوځي شړنګارې خېجي، او د چترالي ستار تارونه دي ټنګارې خېجي، او د انتظار منتظار نه ده د خوبړې لور ده چې لږ ناوخته که موده وي بیا خڼارې خېجي. مننه. ځکه دغه یو څه شعرونه نور هم چې جنګ کړي نثار مومن صاحب، جنګ کړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه، جنګ کړي که تاواني شو نو زما په تاوان نه، او که مړه دغه سړي شو نو زما په تاوان نه، او ما پولي ورته وویې خو ما لاړې ورته تو کړې او که وچ دی کشمالي شو نو زما په تاوان نه. او دغه یو څه شعرونه چې چرته یو د سم له جنګه خطره ده، چرته یو د سم له جنګه خطره ده، یا پښتون وطن ړنګه خطره ده. ستا خمار یې را پرزو را باندې نه دی، ستا خمار یې را پرزو را باندې نه دی، د تیرا د غرونو بنګه خطره ده. او خطرناک شي خطرناک در نه گذار شه، خطرناک شي خطرناک در نه گذار شه، د علم د سر ګړنګه خطره ده. او شعر پکې و چې شملورو که رښتیا را باندې وایې، جلبل صاحب شملورو که رښتیا را باندې وایې نو د شملې ته مو له لنګه خطره ده. شملورو که رښتیا را باندې وایې د شملې ته مو له لنګه خطره ده. او بیا به خپلې چنارونه را ماتېږي، نیازبینه بیا به خپلې چنارونه را ماتېږي، بیا سیلۍ ده بیا بدرنګه خطره ده. او خوشحال خانه را ژوندی شه را ژوندی شه، خوشحال خانه را ژوندی شه را ژوندی شه، لا اورنګه له فیرنګه خطره ده. او باچا خانه د ودان دا چغې اورې، باچا خانه د ودان دا چغې نو اورې نو بس راځه که نه ملنګه خطره ده. زما په خیال دومره به ډېرې شاهد صاحب به اورو.
دغه ملګری غوښتنه کوي چې د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی. زاړه شعرونه دي. د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی او غوږ ونیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی. او مولا که ما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی. مولا که ما رباب جومات ته رانه وړو نو دا دی. او جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی. او دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي. دا ویني دا سړي چې پرې ولاړ دي تالاشي کړي. دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی. او دا وس مې وو او دا مې له کاروان سره وکړو. دا وس مې وو او دا مې له کاروان سره وکړو. د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی. او تا وی زمینه نه کوم تصویر دی واپس واخلا. ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی. او دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي. دا سیمه به څوک نه پیژني دا څنګه کیدی شي. دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی. او دغه یو څه شعرونه نیازه کا چې زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم چې زه زندګۍ داسې ځای ته وړی یم دا د ښه ژوندی یم خو مړی یم. او ټول لاهور زما په تماشه ولاړ ټول لاهور زما په تماشه ولاړ ورک یم د پښتون وطن وګړی یم. دا لوپټې دا د ادیرې جنډې دا لوپټې دا د ادیرې جنډې دا مې قافله ده زه یې غړی یم. او بار می د وجود تر دغه ځای راوړو بار می د وجود تر دغه ځای راوړو بس د نورې نشم وړی ستړی یم. او را مې تاو یم د خپل ورمېږه تاو یم تاو یم د خپل ورمېږه تاو یم. یا سړی آرامې کاږه پړی یم. او وخت پالیسي راته بدله که وخت پالیسي راته بدله که وخت ستا ودان یم نیمګړی یم. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسه. زنده‌باد او ودان عثمان هیل صاحب خوندور شعرونه هم ترې واورېدل. د وصال په شپه کوي مزه د یار ګپ د هجران په وخت کې خوب وي د ریبار ګپ دروازه به د درشلو سره لرکم که راځې طبیبه غواړي د بیمار ګپ. په یو زړه کې کله دوه زړونه ځایږي چا ویشتلی دی اشنا په سر د دار ګپ. زه جوشي علي حیدر خو یوسفزی یم یوسفزي نه غواړي چرې د بازار ګپ. په دغه شعرونو باندې ډېر محترم شاهد علي شاهد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ سره خپل تاثرات او خواږه کلامونه شریک کړي. ستاسو په درون استقبال شاهد علي شاهد. ډېره مننه. د ټولو ناول خو زه د دې سیمې چې کوم ملګري دي کوم خلک دي هغې ته ډېر درنښت ډېر درناوی لرم او د هغې ډېره زیاته ستاینه او مننه کوم. یقینا چې دوی کوم کار وکړه او کوم موږ نن راټول شوي یو دغه کار همدې شرجل الله وبخښي د هغه د مرګ نه پس په مردان کې یو پروګرام کېده چې په هغې کې ساحل صاحب هم و. د هغه د مرګ یا څلورمه ورځ یا پنځمه یا شپږمه ورځ وه او ډاکټر اسرار صاحب هم پکې پاڅېد. ډېر لوی لوی نومونه پکې. زه ودرېدم او ما په اندیش صاحب باندې نظم لیکلی خو د هغې نه مخکې ما دغه خبرې کړې وې چې که مونږ د چا په مړینې باندې پروګرام کوو نو دا هم صحیح خبره ده. زمونږ اتلان دې پکار ده چې د هغې کار مونږ وستایو. خو اندیش صاحب چې ژوندي و نو هغه په ژوند چا نه پېژنده د هغه چا تپوس نه کوو. دا کوم خلک چې راټول شوي دي نو هم دا خلک وو چې هغه پېژنده خو په ژوند یې ورته تپوس نه وکړ. نو که چېرته په ژوند د دغه سړي تپوس شوي نو د هغه به زړه هم غټ شوي و د هغه حوصله افزایي به هم شوې وه او تاسو هم هغه حق په ادا کړی و. نو یقینا چې دلته تاسو کوم کار دلته شروع شوی دی او دې ملګرو کوم شروع کړ د ملګرو له حوصله افزایي ورکول د جلبل صاحب او د هغه د ملګرو مثال د بصرو دی. او بصیر درې خاصیتونه لري. یو خصوصیت د بصرو دا دی چې دا رڼا ورکوي. هغه خلکو ته رڼا ورکوي چې کم خلک د تیرو په سیمو کې پراته دي. د بصرو دویم خصوصیت دا دی چې دا حرارت ورکوي ګرمایش ورکوي. هغه خلکو ته چې کوم خلکو کې د ادب یا د دې وطن سره د مینې هغه تړوني یا د دې خاورې سره د مینې د امن او هغه تړوني نو هغه خلکو ته حرارت ورکوي. د هغې هغه جذبې نورې هم تاندې کوي. او د بصرو دویم خصوصیت دا سوځېدل دي.
د دې نه اور جوړېدلي نو دا د هغه خلک هم سوځي چې کم خلک ستا ژبې ته په سپک نظر ګوري کم خلک ستا کلتور ته په بد نظر ګوري کم خلک ستا نو یقینا د جلبل صاحب او د جلبل صاحب د ملګرو مثال د دغه بصرو دی او دغه بصري الله تعالی د په دې خاوره کې تازه ساتي دا بصري د الله تعالی مړ کوي نه او په دغه بصرو کې د الله تعالی نور قوت هم زیات کوي او شعر به ورته ووایم جلبل صاحب ته چې زه ښکلی نه یم جانان ستا نظر ښکلی دی زه ښکلی نه یم جانان ستا نظر ښکلی دی زه دې د خپل باور په شان کړم ستا باور ښکلی دی او تا چې پرون سپوږمۍ ته نه کتل نو ښکلی نه وه تا چې بیګا سپوږمۍ ته نه کتل نو ښکلی نه وه یاره چې نور ته دې کتلي دي نن نور ښکلی دی مننه څو شعرونه وایم او یو ورکوټی غوندې نظم به بیا ارشاد او شعرونه دا دي چې زما په شان نه یې د غم قد د لمانه کم دی زما په شان نه یې د غم قد د لمانه کم دی ځکه چې ستا د سترګو نم لا د بارانه کم دی او ستا بدرانه وړي په هیڅ چا د ځان تول مه کوه ستا بدرانه وړي په هیڅ چا د ځان تول مه کوه ځکه چې دې کلي کې هر سړی له تانه کم دی او خپل وربل په ګلاب اهمیت مه ورکوه خپل وربل په ګلاب اهمیت مه ورکوه دغه ګلاب د تا نه سل چنده جانانه کم دی یوازې هم شو خو د قتل چل یې هم زده کړه یوازې هم شو خو د قتل چل یې هم زده کړه زما په مرګ خوشحاله ډېر دی پریشانه کم دی د دوه درې شعرونه نور چې ما د راز خبره ستا په حواله کړه ما د راز خبره ستا په حواله کړه خوشبویي مې د هوا په حواله کړه واپسی به یې په نزله درکومه تا چې ما ته کومه سا په حواله کړه واپسی به یې په نزله درکومه تا چې ما ته کومه سا په حواله کړه مونږ په یو بل باندې دغه پیرزو وکړه مونږ یو بل ته جړا په حواله کړه او په ځان مې وس نه و بیخي مې بې اختیاره کوو په ځان مې وس نه و بیخي مې بې اختیاره کوو څه لیونې و محبت مې بې اظهاره کوو او چې ستا له خوا نه مې ټوټې ټوټې زړګې وړنو چې ستا له خوا نه مې ټوټې ټوټې زړګې وړنو جړل مې ځان ته مې هزار په ټوله لاره کوو او ډېر احترام مې د پښتو د قاتلانو کړی ډېر احترام مې د پښتو د قاتلانو کړی مجرم به زه یم خو دا کار مې ستا دپاره کوو مننه یو نظم ویم نیازک صاحب یو ورکوټی غونته نظم دی د نظم عنوان دی ژوند کم کم ازمایش دلته تصویر کم یو تصویر دی پکې د لفظونو نه جوړ شوی تصویر دی توجه غواړم ستاسو داسې دی چې لکه کال کال کاریزې کاریزې ځمکه لکه کال کال کاریزې کاریزې ځمکه د اسمان د نور په اور باندې توده وي یوه ونه په دې ځمکه وي ولاړه یوه ونه په دې ځمکه وي ولاړه نه میوه لري نه سورې دغه ونه یو سړی د دغه اونې خاښ کې ناست وي یو سړی د دغه اونې خاښ کې ناست وي او بې شمېره قیامتونه پرې تېرېږي دغه اونې ته یو ګام دوه فاصله کې دغه اونې ته یو ګام دوه فاصله کې مخامخ یو خطرناک زمری ولاړ وي دا چې کم په دغه اونه کې ورتېږي په غضب غضب هم دې سړي ته ګوري او د دې اونې په شا یو سیند روان وي او د دې اونې په شا یو سیند روان وي چې موجونه یې بې کچه خونړي وي بیا چې خیال د دغه اونې ډډ ته وکړي بیا چې خیال د دغه اونې ډډ ته وکړي یو تور مار له دغه اونې نه چاپیر وي چې د شکل نه یې سم سړی یریږي په مزه مزه په بره بره خیږي د دې اونې نورخاته لاس ته چې ګوري د دې اونې نورخاته لاس ته چې ګوري یو سړی په فاصله باندې ولاړ دی دغه اونې ته د ناس سړي کې دغه اونه کې د ناس سړي ته ګوري یو تیره غشي یې ایښې وي لنده کې د مرګي په نیت یې شیش وي اخیستلې د ده سر یې نښه کړي وي خپل ځان ته د دې اونې نه قبلې طرف ته ښکته د دې اونې نه قبلې طرف ته ښکته د دې اونې نه یو ګام دوه فاصله کې غضبناک او هرټي جوړ کوي وي چې ورګورې ورته سر په سړي ګرځي دا چې بره د دې اونې خاښ کې ناست دی دا چې ډېر بې سهارې او بې اسرې دی د مرګي نه د بلها مرګونو یری په یو وخت دغه سړي باندې تېرېږي دغه وخت یو مصور په لار روان وي چې ناڅاپه یې په دې اونه نظر شي دغه واړه مناظر یې شي تر سترګو حیران پاتې شي قدم اخیستی نه شي
د تصویر د جوړېدو اراده وکړي خو خپل ذهن ملګرتیا ورسره پرېږدي. زما ژوند د زه چې تا ته نظر وکړم ستا مثال د دې مظلوم سړي په شان دی. دا بې شمېره منظرونه چې ترې تاو دي زه په شان د مصور حیران ولاړ یم او خپل ذهن ملګرتیا را سره نه کړي. زه په دې خیال کې د خپل ځان ورک یم چې په کومه سانحه دې اوښکې تویې کړم. ژونده کم ازمایش درله تصویر کم ازمایش درله تصویر کم. مننه. صحیح ده نیازک صاحب فرمایش دغه څو شعرونه چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې چې به مې کله د نظر د دایرې نه وتې په بې واقعۍ کې به نارې زما د خولې نه وتې هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغوستلو هغه دې یاد شي که رخصت به دې هم واغوستلو څنګه په زړه به زما د دروازې نه وتې څنګه په زړه به زما د دروازې نه وتې که مخ یې پټ و جړل یې خو زه هم پوهېدم که مخ یې پټ و جړل یې خو زه هم پوهېدم قطرې د اوښکو یې بهر د لوپټې نه وتې قطرې د اوښکو یې بهر د لوپټې نه وتې یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپلا یا زړه د یار د محبت یو اندازه وخپلا تلې ونې وې ته د خپلې اندازې نه وتې تلې ونې وې ته د خپلې اندازې نه وتې ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نو ستا د انکار په شانتې زور به یې راکړی نو که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې که برغې برغې جنازې مې د کوڅې نه وتې ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل انداز ما او تا دواړو مینه کړې خو په خپل انداز ما نه لمبې وتلې تبا د لمبې نه وتې ما نه لمبې وتلې تبا د لمبې نه وتې د بیلتانه لحظو کې حال زما د زړه داسې و د بیلتانه لحظو کې حال زما د زړه داسې و لکه د بټ سرې شوې مالګې د نینې نه وتې لکه د بټ سرې شوې مالګې د نینې نه وتې د مینې رنګ ورسره تله ځکه مینه وینځلې د مینې رنګ ورسره تله ځکه مینه وینځلې یاره که خیرې د تهمت مې د جامې نه وتې
यारक खिरे द तोहमत में द जामे नावते د ګل سکه بویول دمراسان خونو د ګل سکه بویول دمراسان خونو داز غوسکه مشاهده د سینې ناوته چې بم کلا د نظر د دایره ناوته په بي واقع کې بناره زما دخلې ناوته مننه